اب اولاد تربیت چې وایو کې 7 خالی 5 منټه چې ټیک سلا ډیره ضروری ده. مونږ د بوډاګان دي کنه د مشران صحیح ده جنتی خلق دي دغه د سپید ژیره نه الله پاک شرم کوي په اصل خدای پاک دوست را حساب نه کوي دا مرفوع القلم دي. خو دو کله کله کیسې داسې کنه چې دماغ به ورته وګرځي وایس ا دماغ به په دې وګرځي چې دوه بدار شغ وکي چې موږ چې کله ورونه وو موږ خدا سره د ګړو غوندې خواږو سره موږ خو ډېر شو وخت تیر کړ خدان سوا د موږ اولادونه هغه په یوې لارې نه شي صحیح ده موږ خو ډېر شو وخت تیر کړل خو خپل می چلور زمن دی په یوې لارې نه شي دا بدای ګیله کوي دا ګیله مارویدلی دي کنه صحیح ده خو دوستانو د خپل اولاد په من چې دشمنی دا چوک پیدا کوي خپل پلار چوک پیدا کوي خپل پلار چې د اولاد په من چې دشمنی نه پیدا کوي سوال نه پیدا کوي چې د تا اولاد په من چې دا ورونه د یو بل دشمن سي دا به تر ګړو نه زیات خواږه ایو اتفاق په یو باندې دا په یو بل سره قربانیږي خو چې به حیثیت پلار ته دو په من چې دشمنی نه کې پیدا دو ورونه دي د یو 5 زمن دي بل 5 زمن دي دا تربرونه دي دا لس کسا دغه تربرو په من چې دشمنی دا چوک پیدا کوي دا دغه پلاران دا دو پلاران چې دا ورونه دي دا دو په من چې دشمنی پیدا کوي بیا سبا دا سپینجری ګلې کوي بیا وایي چې موږ خو ډېر بزرګانو موږ خو فرشتي او موږ خو داسې وخت تیر کړ اخانه تای پلار کمال و چې تاسو دواړو ورونو په من چې دشمنی بیج هغه نو اچولای اتا دا د زوی نقصان نه ده د اولاد نقصان نه ده دا اتا غلط تربیت ته چې تا د اولاد په من چې دشمنی پیدا کړې ده دا دشمنی څنګه پیدا کړي دا داس پیدا کړي چې کله پلار ایو زوی ته زیاته توجه ورکړي او بل کراس کی چې کله پلار دا وایي چې دا مې ډېر خوږ زوی ده دا خو ډېر بختور ده چې کله مې دا زوی سله ده په ما خدای رڼا کړې ده انور زمانو من چې د دشمنی پیدا کړه یوسف علیه السلام واقعا تاسو ته یاد ده کان دا یوسف علیه السلام ورونو کوی ته ولې اچاو لو قرآن نه پوښتنه کو قرآن وایي چې دو دا ویل چې یخلو لکم وجه ابیکم د موږ پلار ډیر بزرگ ډیر لوی محترم انسان دا پیغمبر د الله صحیح ده د توجه مشترنګ حاصله کو د توجه به موږ پس حاصله و چې چور پر بدال څنګه لمخه څنګه تکړه نه او یعقوب علیه السلام چون کې بوډاو مشرو په بوډاوالي چې کله خدای پاک سړی ته اولاد ورکی نو هغه نفسیاتی یو بشری تقاضا ده چې هغه په سړی باندې ډیر زیات ګرانی نو یوسف علیه السلام او بنیامین دا دواړه په یعقوب علیه السلام باندې خو بنیامین الته ډیر وړو کاوه یوسف علیه السلام لږ کو سترکاټ او دا په پلار ډیر زیات ګران نو ورونو یې نور دشمنی نه کولای غلکه د دشمن نو دا ویل چې یخلو لکم وجه ابیکم د قران الفاظ دي چې دا څنګه کو نو د پلار توجه دا به موږ حاصله اوس یو پلار دا وایي چې د ما دغه زوی چې کله پیدا سه دا ډیر بختور ده خو دوستانو دغه زوی تا ته چا درکړای دا تر دنه ستر ورور چې دا په یغه پس دا پیدا سکنه نغستر ته ولې توجه نه کوي صحیح ده بیا چې کلم کړه چې لږ کو ستریږي وراره دا خړی دا او زوی ته دا نو موږ خپل زوی ته دا وایو چې زمونه خیر د تخم خپل زوی دا شاید د تورکا هغه ځنکه فورن په دماغو چې یو هغه شوري کې چې پلار ما ده اما د پلار دولت ته اما د پلار شاید اما پلار دا شهر اوړاو صحیح ده د ما پلار لمانه دا شاخلی ادمه تر برته ورکی تر زوی ته ولې ورکی نو هغه د بچپن نه چې هغه د لا درې چلورو کالو د تا د نفرت بیج دا واچاو دا تربرونه کله تربرونه غونډه وخت نسی تر ولا دا به تربرونه چا دشمنی چې کله تا یو محروم کړل دغه نه د شای واخستره بلته بیا ځنه وخت چې داسي چې پلار دی وزوي سره او دا یو بل عجوبه خبره توکه چې دا زه ته توای کنه چې پلار ول جان پلار جوړی بیا په پس دا امید لري چې زوی دا د ماته عزت راکې
خو دوستانو دا یو عجوبه حقیقت ته چې کم زوی د مور پلار زیات تابعدار ده چې خپل جان قربان کړله، خپل شجه قربان کړله، خپل اولاد قربان کړ، د مور پلار دوره د دغه اولاد سره غلطه ناجایز رویه او هغه زوی چې هغه مور پلار ته په سر پاس ورخیزي له چپلو سره او شی ذلیلوي او شد دوک ورکوي، هغه دوی سترګو توري، هغه هم زور چې هغه ټول عمر تا خدمتونه وکړي د هغې هېڅ قدر نشته ده. هره پابندي، هر قانون، هره بدماشي په سترې زور باندې، خو چې کله دوه مرایسي جان تر ښکاره کي بیا هغه ډېره محترمه وي. نو دوستانو کم تربیت ته د خپل اولاد کوې چې کومې تا تابعدار ده، کومې تا ښه زوی دی، هغه ته ته څه شی ورکوې، دی بل ته څه شی ورکوې. بیا دوه زمن دي، یو په مدرسې چې ده، یو په کالج چې ده. دوستانو داسې داسې بزرګان ما کتلی دي، لوله علما مې کتلی دي، تاسو نه به سړی څه ګیله کوي چې کومې کالج وال ده هغه ته پلار په سلام ولاړ ده، هغه ډېر قیمتي زوی ده. چې کوم مدرسې وال ده هغه جناور ده، هغه جاهل ده، هغه ایډیټ ده، هغه په هېڅ نه پوهېږي. نو یو عالم چې خپل هغه زوی ته توجه نه ورکوي چې کومې ده په لارې روان ده، ولې چې دا ښه زوی د تابعدار ده، هغه بل بدتمیزه ده، لمونځ نه کوي، اودس نه کوي، پلار یې ژیره ستا د ژیره نسته ده، دا یو لوچه لفنګه ده، خو هغه قدرمند ده. دوستانو د اولاد نه کله ګیله مه کوو، کله ګیله مه کوو. زه خپله یو پلار یم چې کله یې ما کړه چې څه وکړي نو زه اول خاموش غلی، ولې چې ما اول څه پرشتې نه دي پوه شوې دغه موږ اولاد ده، خو موږ غوندې ده که نه وایي چې څرنګه غر هغسې کربوړي پوه شوې، خو موږ اولاد ده. خو چې کله دو څه وکړي بیا زه خاموش اول لاړ سه یو 20 کاله 30 کاله 40 کاله ماضي ته چېره زه چې په دغه عمر وم آیا ما داسې کړي و دا نن چې ما زوی کوي. بیا چې ما کله داسې وکړه بیا ما پلار څه وکړه الله دې په کښلي جنت کې، بیا د هغې په ما ریاکشن څه و، بیا د ما سوچ څه و، بیا چې زه خاموش څه، بیا په دغه ټایم چې مې ښځه غوسه کوي وایي چې ته غږ نه وکړه، زه ورته وایم چې ښځې لږ خو ما سوچ ته پرېږده چې زه خو د اول خپل جان باندې ګس تېر کړه چې بای ما څه کړي وو. صحیح ده. بیا هغه ټول سچویشن زه چې مخ ته راولم بیا سوچ وکړه چې بای اوس په دغه حالت چې د تربیت هغه څرنګه کول پکار دي، په ما باندې د هغه تربیت کم اثر و، ما کم ریاکشن و، ما ته څه ویلي سلي و، ده ته زه څه ووایم. بیا یا زه ټایم واخلم ورځ 2 ورځې او تاسو ته که یادي ما تاسو ته یوه فارموله تر ښولې وه چې کله غوسه درسي لا چوک چې وکړي جذباتو چې راسي 18 سیکنډ خالی جان کنټرول کا، چوره زیات نه 18 سیکنډ. دا 18 سیکنډ هغه وخت چې په دې چې سړی قتل هم کوي، په دې چې سړی خودکشي هم کوي، په دغه چې سړی د بل سر هم ماتوي، خپل سر ماتوي، په دې چې سړی هر شی وکړي، طلاق هم، کفر هم، هر شی. دا 18 سیکنډ ټایم چې کوم ده چې دا کله ته ډېر جوش چې راسې او بس په دغه ټایم چې ته فوراً ایکشن واخلې، نه لږ کو جان کنټرول کا. 18 سیکنډ صرف 18 سیکنډ به ته کول ډاؤن سے تب دماغ کا تب وای چې او هو شکر د یا الله چې. او ما چې دا خبره کړې په جمعې چې هغې نه بعد ډېرو خلکو یعنی سړی زړه خوشحال شي وایي چې یا الله ته موږ ته دغسې ایمان راکړې چې کوم د صحابهو ایمان و چې هغو به ما ته وویله چې مولوي صاحب 18 سیکنډه به فارمولې مې عمل کړی دا وی چې کور مې له خپل تباهي نه بچ کړی ده، خپل کور مې له تباهي نه بچ کړی ده، ویلی چې له مړو نه بچ سلی یو. صرف دا و چې صبر، ما به ویلی چې نه 18 سیکنډه صبر وکړه خیر ده، ویلی چې هغې نه بعد و چې ما ته حقیقت معلوم سه نو ورځ به ورځ سله، شپه به شپه سله، هر شی به ښکاره سله، ګرم پته به ولګېده، ناګرم پته به ولګېده، نو ویلی چې کورونه مو له تباهي نه بچ سي. دوستانو دا هغه کیسې تاسو ته زه ښوم چې انشاءالله دا په دعوې سره ویلی سي چې دا به په زندګي چې نه اورېدلي یا نه به چا ته کړي. صحیح ده. خو که دا خبرې مو زده کړی په دې باندې مو عمل وکړه نو چې کله د خپل اولاد تربیت کوې، خپل اولاد په من چې پوټ مه اچوه، دشمنی مه پیدا کوه، د ټولو سره یو قسم سلوک، وراره په خپل جې وراره وګڼه، خورۍ په خپل جې خورۍ وګڼه، زوی په خپل جې زوی وګڼه.
مثال کے طور پر تل بار نه راځي گفټان راړی ټول وتا نو خپل زوی ته په 150 روپۍ باندې پین وکا او وراره ته په 100 روپۍ وکا. صحیح ده. بیا دا خبره په واضحه کا چې زوی اتاول په 150 تا اتاول په 100 ده چې دا په دې خبره پوه سي چې زوی تا ترې اته د ما وراره او په دې خبره دا پوه سي چې هغه ما زوی دا زدي غپلار او اتا په د په منځ فرق ده. ایغه ولا خدای په ما فرض کړی ده اتا سره د ما شګړه د خپل د پلار زمدای ده خپل د کور د خپل د هر شای ده ما باندې یغه ولا فرض ده. پیند تراړه د تراړه خو خپل زوی ته لشکو دردنه ششا واخله. موږ غلطی څه شای کوو چې موږ وای چې نه ټول برابر سلوک بخپل اولاد منځ کوي. وراره سره بخپل اولاد نه سمای تر وراره نه به نه کمای تر خورای نه به نه کمای چې کله د کم ک اولاد د دشمن سبا چې څنګه ستریږي اول بدای چې دا ما تر برده د مخه لری کول غواړي ولې چې دا د ما په پلار په دولت باندې ناسو دشمنی بیج هغه څوک پیدا کوي پلار. او دوم نمبر باندې مور چې مور کله اولاد په منځ فرق ابا د مزه خبره دای چې جن مور پلار داسي چې اولاد سره تقسیم کړای چې دغه ما دا دغه تا ده بیا جن مور پلار داسي چې کله غلط کارو کې بیا میډر ژغ وو کې چې شجه د لور د داسې وکړه دا زوی د دغه سه وکړه ا چې کله شکارو کې بیا ورته وای چې جار زمونه دا خو ما زوی ده کنه ورته ګوره دا کریډټ خپل جانتا ګرام په شجه باندې دغه څه ده کنه ده واده دستا بیا چشته خان دی خامخاس صحیح شو نن دغه ډیره ده. آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارك وسلم علیه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه ربنا هب لنا من لدنك رحمه ربنا هب لنا من لدنك رحمه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. دوستانو غزاړه بیانونه ټول ما په خپل چینل باندې اپلوډ دي او دا به ان شاء الله ټول ریکارډ کیږي او ټول به